نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. محترم علامہ شاہ نور شاہ کشمیری رحمت الله علیه د ذکر اعمال باره کې فرمایي چې حدیث شریف کې دي چې دنیا او ټول ګناهونه زنا غلا وغیرہ دا ټول به په دوزخ کې اچول شي. او د علامه منذری رحمت الله علیه د کتاب الترغیب والترهیب په حواله باندې فرمایي چې حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ نه مروي دي چې الله تبارک وتعالى په محشر کې आवाज فرمایي چې کوم عمل د الله د پاره کړی شوی دی نو هغه ټول اعمال جنت یوسه، او کوم عمل چې د غیر الله د پاره کړی شوی دی نو هغه ټول اعمال جهنم ته یوسه. لہذا حجر اسود، مقام ابراهیم، کعبه مکرمه، مساجد او نور متبرک شیزونه دا ټول به جنت ته ورسول شي. د جنت د علاقې باره کې حضرت فرمایي چې دا وم اسمان نه عرشه پورې دا د جنت علاقه ده. لومبي دویم دریم څلورم پنځم شپږم وم د وم اسمان نه عرشه پورې دا د جنت علاقه ده، او لاندې ټوله د دوزخ علاقه ده. خو بعضې شیزونه د جنت نه عاریتن راغلي دي، لکه څنګه حدیث شریف کې راځي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. دغه حصہ د جنت نه راغلی ده او دا به جنت ته دي. د دې وجې نه علما حضرات هغه نور زمونږ کابرم فرمایي چې ریاض الجنت سړی ورشي نو دې دا دعا کوي چې الله دا ستا د جنت حصہ ده او ته جنت یو ځل څوک داخل کی الله بیا نه رو باسي، الله مستقل د ما جنت الفردوس نصیب کی. او حضرت فرمایي چې بخاری شریف کې دي چې تاسو د الله پاک نه جنت الفردوس غواړئ، ځکه د جنت الفردوس چت چې دی د فردوس چت دا یعنی جنت الفردوس دا غي چت هغه عرش دی او عند سدرة المنتهى راغلی دی. نو د حدیث پرانا کې هغه په و مسمان باندې دی. نو سوال کول د الله نه د جنت الفردوس پکا دی، او د جنت الفردوس چت د عرش دی او عند سدرة المنتهى دا راغلی دی. نو د حدیث شریف پرانا کې دا په و اسمان باندې دی. خو مونږ تاسو کو گناهونه نه کوو، د دې وجې نه به نه پرېږدو چې جهنم دی، بلکې دې وجې نه به گناهونه مونږه یعنی پرېږدو چې د گناهونو د وجې نه الله پاک خفه کېږي. گناهونه به نه کوو، گناهونه به پرېږدو، وجه به څه وي حقیقت کې چې الله پاک به خفه کېږي، ځکه ګناه نه کوم او نیک اعمال کوم او د الله نه جنت غواړم. نو نیک اعمال صرف دې لپاره نه کوم د جنت په لالچ باندې، بلکې دې لپاره کوم چې د الله پاک دیدار به ماته په جنت کې نصیب کیږي. نو ځکه د الله نه د جنت سوال کوم. نور مقصود په هر موقع زمونږه هغه الله دی. کو ګناهونه نه کول دي نو الله نه خفه کول دي، او کو نیکي کول دي نو الله خوشحالول دي. الله دې موږ ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.